د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینڈ هلال فوډ اتارټي لخوا سرکاري او نجی سکولونو کې په هر قسمه پاپړ مشروبات یعنی کاربونیټډ مشروباتو باندې بندیز لګولې شوی، خو ولې اوس هم زیاتره نجی او سرکاري سکولونه نه صرف د دې نوټس نه انکاري دي بلکې اوس هم خپجار د دې قانون خلاف ورزو کې بوخت په نظر راځي چې له امله د ماشومانو صحت سره لوبې په خلاص مټ روانې دي. د خیبر پښتونخوا د نجی او سرکاري سکولونو دننه موجود انتظامیه وایي چې د هغوی د کینټین د خوراکي سامان کره کتنې لپاره به د تعلیم د محکمې نه نوټس راوړل لازمي وي. د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینډ هلال فوډ اتارټي لخوا ادارو ته نوټس هم ورکړی شوی دی، خو بیا هم دغه سکولونه په دغه خلاف ورزو کې د زورورتیا نه کار اخلي. زموږ چې کوم فرست ساينټیفیک کمیټې فرست میټینګ شوی او د ساينټیفیک کمیټې په 13 مارچ باندې نو کې دا فیصله شوی و چې په سکول او کالجز کې به کاربونیټډ ډرینکس سورم چي دي او د نه علاوه کوم چپس دي هغه غیر معیاري دي او که خدي هغه به په سکولز کې بند وي. دا څونه چې لکه کاربونیټډ ډرینکس دي یا انرژي ډرینکس دي نو دا خو لکه یو ریچ سورس اف شوګر دی، نو شوګر چون کې په دې کې لکه ډېر هاي مقدار کې دی، دا فلیورز دي او شوګرز دي او اسیډز دي په دې کې. نو یو خدای چې یو ډینټل کیریز شو د شوګر چې کوم دغه دي کنه بیماریاں نه دي هغه نه لګیدای شي ماشومان ته خاص کر ډینټل کیریز شو وسره دین علاوه چې کوم د کې اسیډز وغیرہ دي نو هغه د چې سټمک چې کوم کمپلیکیشنز دي هغه د نه کریټ کېدای شي. بل خو د دغه سکولونو انتظامیه کم چې خپل کینټینونو ته اول د دغه ادارو پرې خودلو ته تیار نه وي او د غلطۍ وروستو بیا په رنګ بانو کې خپل ځان خلاصوي. پروت اوس خدا چې کوم د سیلمن نه راغلی خپل سامان نه اوچت کړی نو دا خو دغه کې څه نه شوي. څرګند دی وي که یو خوا د دغه کاربونیټډ مشروبات او غیر معیاري پاپړو نه ماشومانو ته رنګارنګ بیماری لګېدلې دي، خو ضرورت ته دې خبرې دی چې د تعلیم محکمه د دغه ادارو ته په سرکاري او نجي سکولونو کې د چاپې وهلو اجازت ورکړي. د کیمرامین محمد سلیمان سره ملک اسماعیل، خیبر نیوز، مردان.